رحیم د دولسم د صدقې په حق لباندې یو اهم پیغام دی او یو اهم خبره ده هغه په حق لباندې علامه شاه عبدالرحیم رحمت الله تعالی علیه هغه شخصیت چې بر صغیر لا د حدیث و علم لا دراوړی او د هر مکتبه فکر والا د تقریبا چې خپل امام غني او خپل مشر غني او یقینا چې د مشرانی لایق دی د خپل کتاب در ثمین کې لیکلي دي چې ما په هر کال باندې میلاد شریف مناولو د دولسم پورس باندې پورسو کې اورز وا چې د ما حالات ډیر زیات کمزوري شول د ما حالات ډیر زیات مالی حالات می خراب شول نو ما داسې کارو کړو چې یو ټوپې وا د چمړې او هغه می چاته ورکړه چې دا خرڅه کا او پاغي باندې تورې چڼي راوړه نو تورې چڼي راوړه او بیا به مطلب چې درود او سلام پیوایو او یو میلاد شریف په مناو کو یو صدقه بو کو د دولسم او دا چڼي بیا خیریات تورې چڼي چې راوړل شي درود او سلام یو محفل شانه په جوړ کو دعای په وکړه علامه شاه عبدالرحیم سے چې د دیوبند د علماو د بریل د علماو او د اهل حدیث د علماو او د تمام مکتبه فکر علماو مشر د بر صغیر له د حدیث علم هم دراوړی دی فرمایي چې شپې مو خوب ولیدو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د ما چانی پلاس کې اړی را اړی او ما ته ګوري او را تخان مطلب دا چې شاه عبدالرحیم د تا چې کوم هغه صدقه وا د تا چې کوم هغه د تور چړو اخلاصو هغه ما ته راورسېدو دغه وجه نه رونو کم از کم په خپل کور کې د مبارک پر اتک باندې خوشحالي او د مبارک په نامه باندې څو صدقه ورکول دا بالکل ټیک دی دا صحیح دی او په دا کې هیڅ قسم خبره نشته الله تعالی د موږ تاسو په دغه میاشت کې یا د میاشتې نه راوچ سمرا نیک اعمال کو بیا د مبارک پسې سشي بخو الله پاک دې خپل دربار کې قبول منظور آمین یا رب العالمین.